کومه زنانه چې مړه کړو د خودکشي رنګ یې ورکو دا ګلالی د هغې بچی دی د غېږې بچی دا هم ترې پاتې شو. بیا دا ماشومه دا یې مشره لور ده دا هم ترې پاتې شوله. ببو وایي چې دوی ناڅاپه چغې کي چې مور له ځو نو مور وله د کمې راوړو. کوټې ته لاړم لور مې په ډبل بیډ کې پرته وه وژلې وه وژلې وه. ماشومانو ته خوا کې ناستو دواړه. زما لور سره ډېر ظلم کړی. زما ماشومې لور بیخي بې خولې بې زبانه وه. چا سره ګاونډ تېر شوی تاسو تپوس وکړئ د هغوی نه چې دا څنګه خلک دی. ستاسو دا لور خو عالم هم وه که نه؟ دې علم هم کړی و ترجمې هم کړې وه تدویز یې هم کړی و. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما موجود یم جی پیښور بادر کلی کې چېرته چې یو څو ورځې مخکې د یو ظلم انتها شوې ده. خپل خاون او خپل لیور په شریکه باندې خپله ښځه وجلې ده خواښې هم ورسره په دغه قتل کې شامل و. بیا هغې له د خودکشۍ نوم ورکړی و چې دې خودکشي وکړله. راغلي جي په هغه کور کې موجود یو د هغې بېوسه پلار او د هغې بېوسه مور تر څنګ راغلي یو. د هغې خورکۍ نه دوه ماشومان هم پاتې شو. نه پوهېږم چې دی به څومره ظلم کړی و څومره زیاتی به یې دغه کورنۍ سره کړی و چې اول یې پانسي کړو د هغې نه پسې بیا کرنټ ورکو او بیا یې هغې له د خودکشۍ نامه ورکړه. دوه ګلالي ترې پاتې شوي دي ماشومان. اوس هم یو ماشومه بار یې ویستله چې چغې والې. د هغې د مور پلار سره به خبرې اترې کوم. راځئ زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ببو څنګه یې ښې؟ خیر شکر ښه. دا څه واقع راغلی و ببو؟ بس د دې کورنۍ څه جنګ جګړې وي بس هغې نه به زما دا لور به راتلله ویل به چې مور یې طلاق راکوي راله. ما ورته ویل چې خیر دی سړي د کار د مخه وایي طلاق نشي درکولی. هغه ویل چې نه زه یېرېږم کېدای شي دا خلک ما له طلاق راکړي. ما ورته ویل چې زه ته 2 ورځې صبر وکړم ما به دې راشي پلار به دې راشي کي به نې خبره به وکړي. په دې کې خو بس لا ورځې تېرې نه وي په دغه ورځ موږ کره راغلې وه. ماشومان یې ناجوړه وویل پلار ته مې رینګ وکړو چې راشه ماشومان ناجوړه دي. ویل چې ته پوه شه او بچي دې پوه شه. بیا دلته ما خاوند ته یې رینګ کړی و؟ خپل خاوند ته یې رینګ وکړو چې راشه بچي جاړي ناجوړه دي. هغې ورته ویل چې ته پوه شه او بچي دې پوه شه زه نه شم ډاکټر له بوتللی. بیا دلته راوسته ما ډاکټر له هم بوتله څپۍ مې وله دغه کړله په مازدیګر کې ناوخته لاړله او ورور او تره زوی ورسره لاړی کور ته یې بوتله. سبا ورځې بس دوی دغه پته نه لګي چې څه واقع به راپېښه شوې وه چې زما لور سره یې دا ظلم کړی دی. دا 2 ماشومان ترې پاتې دي دوی له اوس مور موږ د کوم ځای نه راولو. 2 ماشومان جاړي او چغې سورې وښي. مور غواړي مور غواړي او موږ ډېر بېوسه یو. موږ نه د وکیل وس شته دی او نه هم د دښمنۍ سره دغه کېږي چې څه وس هم نشته بیخي وس هم نشته دی او نه هم څوک مددګار شته. ببو د دې د واده څومره وخت شوی و؟ د دې د واده 3 کاله وشو. 3 کاله. دا څو پېرې خپه راغلې وه؟ داسې خو څو پېرې راغلې وه خو دې نه یو 20 ورځې مخکې خاوند راوسته د کوڅه کې کوزه کړله او بیا پسې لیور راغی. ما ورته ویل دې چغې سورې والې ویل زه نه ځم. ما ورته لیور ته ما وویل زه بیمار یم د دارو به موله وکړو 100 شپې به وکړي بیا به زه درولم. بیا یو 4-5 شپې وکړلې بیا پسې لیور راغی خو ما اوسه پرې نه ښوده بیا ما په خپله بوتلله لاړله. بیا خبر راغلی که تاسو داسې ورغلي څنګه درته پته ولګېده؟ لیور یې راغی هلته یې ور وټکو چې ما سر وښکاره کړو د ارکوټ یې زوی مې وښکاره شو ویل چې مور ته دې غږ کړه چې ما سر وښکاره کړو ویم څه چل دی ویل ته لږه بوقره را په سر کړه او راشه چې بوقره ما په سر کړله. ما ویل چې زه جګړه به یا به مې لور له طلاق ورکړي څه واقع به راپېښه شوي چې زه لاړم نو بس
دې کور کې هغه یورې د لیور ښځې چغې ویلې چې زه کار خو وشو خو زما زړه کې بیا هم دا وه چې دې له به یې طلاق ورکړي مرګ ته مې څه خیال و چې دوی به یې مړه کوي لکه هغه لیورې ما ته ویل چې ترو یې دننه لاړه شه دننه کوټې ته لاړه شه چې کوټې ته لاړم لور مې په ډبل بیډ کې پرته وه وجلې وه وجلې وه ماشومانو ته خوا کې ناستو دواړه زما لور سره ډېر ظلم کړی زما ماشومې لور بیخي بې خولې بې زبانه وه چا سره ګاونډ تېر شوی تاسو تپوس وکړئ د هغوی نه چې دا څنګه خلک دی ستاسو دا لور خو عالم هم وه که نه دې علم هم کړی و ترجمې هم کړې وه تدویز یې هم کړی و او د بار کسان وي چې د دې د خواښې د دې شاګرد هم وه دا شاګرد هم وه دا چې ما نه غوښته دې نه ډېره موده مخکې دې سره به سبق ویو یو کال مخکې یو نیم به ما ته ویل چې دا لور به راکې او دا لور به راکې بیا رشته وشوله دا یې شاګرده وه اوسه پورې شاګرده وه ولې استاذه مړه کړه اوسه پورې شاګرده اوس یې هم ترې سبق ویو داسې څه وجوهات ښکاره وو چې څه وجه وه چې مرګ ته ورسېدله خبره بس پته نه لګي ډېری بس خاوند یو ورکوټ شانکولر پکې راوړی و بس هغې نه لانجه جوړه وه خو د لیور او د یور به دا د لیور ښځې به زما دا لور چې وه نو دې خاوند ته به یې وه په مخه ویل چې دا پرېږده او دا پرېږده وه د وخته سره دوی ورپسې وو خو اخر انجام یې دا شو چا پرېښوده خو پرېږده چې لور یې راله مړه کړل تاسو راشئ که نه ستاسو لور وه څنګه یې ښې خیر دی بلکل ښه دی ببو خو وی چې تاسو په کور کې هم په موقع نه وئ نه نه زه خو نه یم کور په موقع نه وئ تاسو نه نه زه نه وم په موقع تاسو په ډیوټۍ وئ د لور د غم نه خبر شوې رالی کتونکو دغه مور او دا پلار بې بسه او د غربت څپېړو وښلي دی جي بابو وایي چې زمونږ خو د وکیل وسم نه کېږي او ماشومان راته په ژړا شي چې مور نو دوی له مور د کمې راوړم دوه ګلالي تې پاتې شو یو د خپوړو دی او یوې قدم اغستی دی دا پلار هم عجز دی دغه مور هم عجزه او د دوی یو لور وه چې واده شوې وه او عالمه وه بله خبره دا ده چې دغه کومه خواښې چې وه نو هغه د هغې شاګرده وه د هغې نه به سبق وي خپل لیور او خاون او دغه خواښې په شریکه باندې د دوی بچی قتل کړه چې هغې له نامه د خودکشۍ ورکړه او بیا د علاقې خلکو مجرمان گرفتار کړو اوس یې د خپلې خولې نه جرم منلی هم دی چې او موږ دا کار کړی دی پولیس څه وایي چې ولې دا کار کړی پولیس والله کې موږ ته ویلی دی بس حل نه وی حل درته نه وایي دا وخت ډېر خلک ګوري څه غوښتنه کوي حکومت نه نو حکومت نه دا غوښتنه کوو چې بس موږ سره د انصاف وشي چې دا کسان نه چې بس یا ډایرکټ پانسي شي او یا کیس شي عمري بس عمري کیس شي شاید لالا بس او ځکه چې بس موږ خو یو وسم نه کېږي نور به موږ د حکومت به زموږ لار څه دغه راکوي لکه دی کې که نه د جج نه هم دا دغه دی د هرې محکمې نه چې دی کې د موږ سره تعاون وکړي بس مکمل تعاون دې را سره وکړي کتونکو کومه زنانه چې مړه کړو د خودکشۍ رنګ یې ورکو دا ګلالی د هغې بچی دی د غېږې بچی دا هم ترې پاتې شو بیا دا ماشومه دا یې مشره لور ده دا هم ترې پاتې شوله ببو وایي چې دوی ناڅاپه چغې کي چې مور له ځینو مور وله د کمې راوړو خو دغه ظالم ته به زه دومره ووایم که د خوښه نه وه پرېښی به دې وې قتل کوله دې ولې ماشومان دوی مرګ او درد څه پیژني ظلم یې کړی دی جي زیاته یې کړی دی د دې کورنۍ سره او بیا دا پلار هم د غربت څپېړو وښلی دغه ببو هم دا د دوی د کور حالات دی جي که څوک د دوی سره تعاون کولی شي دا ماشومان ورته پاتې دي کم وزداره خلک یې تاسو خپل نمبر ووایئ جي 0343 98 98 253 بیا ووایئ جي
0343 98 253 کتونکو دا د دوی نمبر دی که کم خلک وزدار او د دوی سره تعاون کولی شي د کرای په کور کې ژوند کوي بېوسه دي او زه به چارواکو ته ووایم چې دوی سره د ضرور انصاف وکړی شي. زه به دغه خپلو ادارو ته یو ځل بیا خواست وکړم چې دا بېوسه خلک دی دوی وس دس نه لري د دوی سره د انصاف وکړی شي د دې ګلالو سره د انصاف وکړی شي دا د ګل په شان ټوکړې دا بې موره پاتې شو. بابو وایي چې دوی د شپې چغې کې چې مور لزو مور وله د کمه راوړو نو زه به دغه ادارو کې ناس بالا افسرانو ته یو ځل بیا ووایم چې دې ماشومانو ته انصاف ورکړي او د دوی سره تعاون ضرور وکړي. دغه مجرمانو ته سزا ورکړی شي او پانسي خو پاکستان کې شته دی نو ځکه ورځ ته ورځه دا کیسونه زیاتېږي. د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړي د الله په امان.